أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضور فرمایي چې نن به د کوم صحابي چې زه ذکر کوم د هغې نامه ده حضرت ابو طلحه. د حضرت ابو طلحه انصاري اصل نوم زید و او د هغوی تعلق د انصارو د قبیلې خزرج سره و او دوی د قبیلې رئیس و. دوی په خپل کنیت ابو طلحه په نامه زیات مشهور و او د دوی د والد نامه سهل بن اسود او د والدې نامه عباده بنت مالک وه. دوی په بیعت عقبه ثانیه کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس د بیعت توفیق ترلاسه کړی و. دوی د بدر غزا کې او په نورو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو. او چې کله حضرت ابو عبیده بن الجراح هجرت وکړو مدینې ته تشریف راوړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی مواخات حضرت ابو طلحه سره قایم کړی وو. دوی غنم رنګي وو او درمیانه قد و د هغوی او چیرې هم د سر او د ږیرې په ویښتو باندې دوی رنګ نه و لګولی، خضابې نه و لګولې، څنګه چې و دوی ویښتو هماغه شان یې ساتلي وو. حضرت انس د حضرت ابو طلحه ربیع بني د چې کوم د هغې د اهلیې ړومبی خاوند و د هغې زوی و. د حضرت ام سلیم ړومبی خاوند مالک بن نضر و او د هغې د وفات نه پس ته حضرت ابو طلحه سره د هغوی واده شوی و او د هغې نه هغې کره عبدالله او عمر پیدا شوي وو. حضرت انس بیانوي چې حضرت ابو طلحه ام سلیم له د نکاح پیغام رسولی و نو ام سلیم ورته وی چې قسم مې ده په خدای چې ستا په شانې تن سره نکاح نه به ما انکار نه کولی، خو تاسو مشرک یې او زه مسلمانه یم. دا د سنن نسائی روایت دی او دوی فرمایل چې زه مسلمانه ښځه یم او ما لپاره جایز نه دي چې زه تاسو سره نکاح وکړم. که تاسو اسلام قبول کړئ نو دا به زما مهر وي او دې نه بغیر به زه بیا بل څه نه غواړم. نو حضرت ابو طلحه اسلام قبول کو او دا د هغې مهر مقرر شوی و. حضرت ثابت رضی الله تعالی عنه وایي به وي چې ما په اسلام کې تر ننه د یوې ښځې باره کې نه دي اورېدلی چې د هغې حق مهر دومره عزتمند وي، د عزت قابل وي لکه څنګه چې د ام سلیم مهر و. حضرت ابو طلحه د بدر په غزا کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل و. حضرت ابو طلحه بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ د قریش سردارانو کې د 40 کسانو باره کې حکم ورکړی و او د بدر په کوه کې هغوی په ناپاکه کوهي کې اچولی شوي وو او کله به چې په قوم باندې هغوی غالب شو نو هغوی به په میدان کې بیا 3 شپې ایسارېده
او چې کله هغوی په بدر کې ایستار وو او درېیمه ورځ شوه نو هغوی په خپل لوښي باندې کجاوه تړلو حکم ورکړو او بیا چې کجاوه وتړلې شوه نو هغوی روان شو د هغوی صحابه هم هغوی سره وو او دوی وی چې موږ دا ګڼل چې دوی په څه غرض څه کار له روان دي او دوی چې کله هغه کوی ته ورسېده چې چېرته هغه څلېرویشت کسان د هغوی هغه لاشونه اچولي شوي وو بند کوی وو نو هغوی د هغې ته اواز کول شروع کړه د هغې د پلارانو په نامه چې د فلاني او د فلاني زویه آیا تاسو اوس په دغه خبره خوشحاله یې چې که تاسو خدا او د هغه د رسول فرمانبرداري کړې وې ځکه چې موږ خو په رښتیا هغه څه وکړه چې د کوم لوز خدای پاک موږ سره کړی وو نو آیا تاسو هغه بیا مونږ ته هغه درته ترلاسه شو چې د کوم څه ستاسو رب تاسو سره لوز کړی وو نو ابوطلحه به وی چې حضرت عمر ورته وویل چې یا رسول الله تاسو دغه لاشونو سره څه خبرې کولې چې پکې ژوند نشته نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغه ذات مې د قسم چې په لاس کې د محمد ژوند دی صلی الله علیه وسلم چې تاسو د دې نه زیات نه اورېدلې یعنې کومه خبرې چې زه کوم خدای پاک دې ته رسېدلی دی چې ستاسو څومره بد انجام شوی دی حضرت انس بیانوي چې کله احد جنګ شو نو او خلک چې د خلکو شکست وخوړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه جدا شو نو حضرت ابوطلحه نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړو او ځان یې دغې مخې ته ډال کړی وو او هغوی داسې تیرانداز وو چې په زور به هغوی کمان راکاږلو او هغوی هغه ورځ درې کمانونه مات کړي وو یعنې دومره په زوره به هغوی راکاږلو چې کمان به مات شو او څوک هم چې هلته نه تېرېدو ترکش به ورسره ودغه شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل ورته چې دا ابوطلحه لپاره پرېږدئ نو نورو ته به نصیحت کولو چې دا تیراندازه ډېر دي نو تاسو خپل د چې کوم غشي دام دی له ورکئ او دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخې ته ولاړ و هغه وخت حضرت انس به وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله به چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره برکو خلکو ته به کته حضرت ابوطلحه به وی چې لا ابي انت و امي یا رسول الله لا یصيبک السهم نخري دون نخرک چې زما مور پلار تاسو نه زار شي تاسو سرمو چې ته وایي هسې نه چې د دغه خلکو په تیرونو کې د دې په غوښو کې څه دغه شی په تاسو باندې ولګي زما سینه خو ستاسو د سینې مخې ته ده او حضرت انس بن مالک بیانوي چې حضرت ابوطلحه په یو ډال د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت کولو او هغوی ډېر ښه تیراندازه وو او کله به چې هغوی تیر چلولو نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به کتو د هغه ځای ته به کته چې چېرته به هغه غشي پرېوتو دا د بخاري روایت دی مړومبی روایت ته مو صرف وایي چې د بخاري و او د احد په غزا کې د حضرت ابوطلحه د دغه شعر ویلو ذکر هم راځي چې وجهي لوجهک الوقا و نفسي لنفسک الفدا چې زما مخ ستاسو د مخ بچ کولو لپاره دی او زما ژوند ستاسو د ژوند نه قربان دی حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوطلحه ته فرمایل چې خپل الکانو کې ما پر یو الک پلټو چې مو زما خدمت وکړي چې زه د خیبر سفر وکړم نو حضرت ابوطلحه په خپلې سورلۍ باندې زه ځان سره شاته کېنولو مو بوتلی وم حضرت انس یعنې او وی چې زه وخت الک وم او د بلوغت ته رسېدلی وم چې او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خدمت به مې کولو او چې کله به هغوی کوزېده نو ما به اکثر اورېده چې هغوی به دا دعا کوله چې اللهم اني اعوذ بک من الهم والحزن والعز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین والغلبة الرجال چې زما خدای زه ستا پناه ته راځم د غم او د خفګان او د ناراستۍ نه او د عاجزۍ نه او د ناراستۍ نه او د بخل نه او د بزدلۍ نه او د قرضدارو د بوج نه او د خلکو د سختۍ نه یو بل روایت کې داسې راغلي چې
د تنس د لومبۍ روایت هم د بخاري دی او دا هم د بخاري روایت دی چې بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغله د هغوی څوک خادم نه و نو حضرت ابوطلحه زما لاسونی و زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه بوتلم ورته وکړو چې یا رسول الله دا خیر لږ دا به ستاسو خدمت کوي حضرت انس وی چې ما په سفر کې هم د هغوی خدمت کړی دی او په حاضر کې هم چې کم کار به ما کول هغوی چې ما ته دا نه فرمایل چې دا کار داسې ولې کړی دی چې کم کار به ما نه و کړی نو چې ما د هغې باره کې تپوس نه وکړي چې تا داسې ولې ونه کړه یعنې هېڅ پابندی راباندې نه وی حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره وو هغوی د اسوان چې د مکې او د مدینې ترمنځ د یو ځای نامه ده هلته نه واپس راغله هغوی لا په خپلې اوښې سور وو او هغوی د صفیه ځان پسې شاته کېنولې وه او په دې کې د هغې هغه اوښې تندک وخوړه دواړه راپرېوته او حضرت ابوطلحه چې دا ولیدل نو فورا هغوی د اوښ نه راکوز شو د خپل اوښ نه او دا یې وویل چې یا رسول الله زه تاسو نه زار شم نو هغوی ورته وفرمیل چې مخکې د ښځې خبر واخلو او حضرت ابوطلحه په خپل مخ باندې کپړه خوره کړه او حضرت صفیې له لاړه او هغه کپړه یې په هغوی واچوله یعنې د پردې دومره لحاظ و او بیا د هغوی دواړو هغه سورلۍ هغې سمه کړه او هغې باندې هغې سواره شو او دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د چاپېره یوه حلقه جوړه کړه چې کله مونږ د مدینې بلندۍ ته ورسېدو نو هغوی وفرمیل رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمیل چې عیبون تایبون عابدون لربنا حامدون چې مونږ چې واپس را روان یو د خپل د رب مخې ته توبه کوونکي یو د هغه عبادت کوونکي یو د هغه ستاینه کوونکي یو او تر څو چې موږ مدینې کې داخل شوي وو هغه همدا تر څو چې د مدینې کې داخلېدو پورې هغوی همدا کلمه ویله او حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د دغه واقعې ذکر کوي فرمایي چې یو ځل چې دوی د رسول کریم چې کله د خیبر د غزا نه واپس را روان وو نو د هغوی اهلیه د هغوی بیبي حضرت صفیه هم هغې سره وه او په لاره کې اوښ له بېقابو شو نو هغوی او حضرت صفیه دواړه ترې نه پرېوته او د حضرت ابوطلحه انصاري اوښ هغوی پسې وو او هغوی فوراً د خپل د اوښ نه راکوز شو د هغوی طرف ته ورغله او دا یې ورته وویل چې یا رسول الله تاسو نه زار شم تاسو خوږ خو نه شوئ نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ابوطلحه مخکې ښځې طرف ته مخکې د ښځې طرف ته 2 ځله هغوی دا فرمیلي وو هغوی خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم عاشقان حضرت مسلم موعود فرمایي چې حضرت ابوطلحه خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم عاشق و او چې کله د هغوی د ژوند سوال و نو هغوی ته بل څوک څنګه ښکارېدی شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمیل چې مخکې ښځه راوچته کړه دا د ښځې د حقوقو باره کې هغوی بیانوي دا مګې هغوی بیان کړې ده حضرت انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې په خیبر حمله کړې وه نو مونږ چې هغې ته ورجوخ شو نو سهار مونځ هم هلته کړی وو چې لا تیاره وه او بیا وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سور شو حضرت ابوطلحه هم سور شو او زه حضرت ابوطلحه پسې شاته وم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر په کوڅه کې اس له منډه ورکړې وه وایي زما ګوډه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت انس فرمایي چې زما ګوډه د هغوی په توند سره جنګېده او دومره وی جوخت وو هغوی دواړه او بیا د ګرمۍ په وجه یا سې د خپل آرام په وجه وایي ما د خپل د پتلون نه تبند لرې کړي خپل مې لږ بره کړو د ګوډۍ نه نو وایي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا لږ بره کړو نو ما
د هغې د هغه پتون چې کوم سپینوالی و هغه مې ولیدو. حضور فرمایي دلته د پتون نه مطلب دا چې د ګوډې نه چې کوم لږ بره کم ځای دی. نو بیا هغوی کلي کې ورداخل شو. هغوی دا فرمایل چې الله اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین. یعنی خدای پاک د ټولو نه لوی دی. خیبر ویران شو چې کله مونږه د یو قام په انګن کې ډیره اچو، نو بیا د هغه خلکو څخه ډېر بد وي چې څوک له مخکې نه د خدای پاک د عذاب نه ویرولي شوي وي. د هغوی درې ځل فرمایلي وو. او حضرت انس فرمایي چې کله خلک د خپلو کارونو لپاره بهر راووتو نو هغوی وی او عبدالعزیز وی چې زموږ ځینو ملګرو محمد سره د خمیس لفظ هم ویلی و، یعنې فوج. حضرت انس وی چې مونږه هغه جنګ وکړو، هغه ځای فتح کړو او قیدیان هم راغونډ کړه. نو حضرت دحیه کلبي راغلو. هغې دا و چې یا رسول الله دغه قیدیانو کې یو وینځه مال هم راکوي. نو هغې ورته وفرمیل چې ورشه او یوه وینځه واخله. نو هغوی د هغې لور صفیه واخیسته او په دې باندې یو تن نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغله او ورته ویل چې یا رسول الله هغوی تاسو د دحیه له د قریظه نظیر د سردار لور ورکړې ده، نو هغه صرف ستاسو قابله ده. نو بیا ورته وفرمیل چې هغه صفیې سره راوله. نو هغه صفیه راوسته او حضرت دحیه هم ورسره راغلو. نو هغې ورته وویل چې تاسو ته په دغه قیدیانو کې څوک بل واخله. او بیا حضرت صفیه رسول کریم صلی الله علیه وسلم آزاده کړو. بیا ورسره واده وکړو. او په دې حضرت ثابت حضرت انس ته تپوس کړو چې ابو حمزه یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه له څه مهر ورکړی و. هغې ورته فرمایلي چې هغه ازاده کړی و، هغې سره واده کړی و او د هغوی ازادي د هغې مهر و. او اخر چې هغوی له لارې کې و نو حضرت ام سلیم حضرت صفیه د هغې له خاطره راسته کړی و. بیا هغې د هغې سره واده شوی و او هلته یې تاسو دې له رالېږلې وه. او بیا هغې نه پس وایي چې په بله ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا سره څه څیز راوړي. او بیا هغې د څرمنه دسترخوان غوړولی و او چا کجورې راوړی وي، چا غوړي. او عبدالعزیز وایي چې زما خیال چې هغې د ستو ذکر هم کړی و. او بیا هغوی دا ټول هر څه رایوځای کړه او وغږل. او همدا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ولیمې دعوت و. او یو بل روایت کې داسې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم داسې راځي چې د کلا د فتح نه پس حضرت صفیه د هغې په برخه کې راغلی وه او ټولو ډېرو صحابهو او ډېرو خلکو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلي وو، د هغې تعریف یې کولو او دا وی چې د مقام او د مرتبې په لحاظ د صفیې لپاره دا زیاته مناسبه وه چې تاسو هغه ځان له منتخبه کړی وي او تاسو هغې سره واده وکړئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت دحیه له پیغام واستولو او هغوی د هغو غلامونو په بدل کې حضرت صفیه اخیسته وه او حضرت ام سلیم ته یې حواله کړی وه چې ځان سره وساتي. او بیا لکه څنګه چې ذکر وشو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغې سره واده وکړو. حضرت انس بن مالک نه دا روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ورځ یعنې د حنین په ورځ دا فرمایي چې هغه ورځ یعنې د حنین په ورځ کم تن چې یو کافر ووژني نو دا کافر مال او اسباب هماغه تن ته میلاویږي. نو هغه ورځ حضرت ابوطلحه 20 کافران وژلي وو، د هغې سامان هم اخیسته وو. حضرت ابوطلحه حضرت ام سلیم لیدلی وه او هغې سره یو خنجر و. نو هغې ترې دا تپوس کړو چې ام سلیم دا څه دي؟ نو هغوی هغې ورته ویل چې دا قسم مې ده په خدای چې زما اراده دا ده چې که څوک کافر ما ته راجوخ شو نو زه به په دغه خنجر د هغه خیر اوسېږم. حضرت ابوطلحه دا خبره رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې وه. دا د سنن ابو داود روایت دی. حضرت انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په لښکر کې د ابوطلحه اواز یوازې په یو جومات په یوې ډلې باندې دروند وي
او په ځینو روایتونو کې د یو ډلې په ځای مئة رجل یعنی 100 کسان او الف رجل یعنی 1000 کسانو ذکر ملاویږي چې دومره اوچت اواز ده هغوی. حضرت ابوطلحه په 410 هجري کال کې په مدینه کې وفات شوي وو او حضرت عثمان د هغوی جنازه کړې وه. جنازې امامت یې هغوی کړی وو او هغه وخت د هغې عمر 70 کاله او د اهل بصره خیال دی چې د هغې وفات د یو سمندري سفر دوران شوی او په یو جزیره کې هغوی ښخ شوي دي. حضرت انس بیانوي چې حضرت ابوطلحه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جهاد په وجه به هغوی نفلي روژه نه نیوه چې طاقت کم نه شي. حضرت انس دا فرمایي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ما سوای د لوی او د وړوکي اختر نه علاوه هغوی بیا بې روژه نه دي لیدلي او هغې نه پس هغوی یعنې بیا باقاعده سره روژې نیوې. د حضرت ابوطلحه د مېلمستیا یوه واقعه داسې میلاویږي د حضرت ابو هریره روایت دی چې یو تر نبي کریم صلی الله علیه وسلم له راغله او هغوی د خپلو ازواجو طرف هغه چرته ولېږل د مېلمستیا لپاره. هغوی ورته وویل چې موږ سره اوبو نه بغیر بل څه نشته. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا مېلمه به څوک ځان سره ساتي نو ځان سره یې څاري. نو انصارو کې یو تن وویل چې زه به بوځم او بیا هغې ځان سره بوتله ښځه له لاړه او ورته وویل چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مېلمه دی د دې به ښه خاطر کوو. نو هغوی موږ سره خو به صرف دومره روټه چې زموږ ماشومان لپاره به په ګرانه پوره کېږي. نو هغوی ورته چې دا تیاره کړه او ډیوه هم بله کړه او چې کله ماشومان روټه غواړي نو هغوی به وده کړي او چې کله بیا هغوی روټه تیاره کړه او ډیوه بله کړه او ماشومان یې وده کړه هغې بیا داسې راپاڅېده لکه چې ډیوه سموي خو هغه ډیوه یې مړه کړه او دواړو بیا په مېلمه داسې ظاهرول لکه هغوی هم روټه خوري لګیا دي خو هغوی په تشه خېټه وټوله شوه. او چې کله سهار شو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلو نو ورته فرمایل چې نن د شپې خو خدای خندلي وو او ستاسو دغه کار نه ډېر خوشحاله شو. خدای پاک دا وحي نازله کړی چې ویبصرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون چې هغوی په خپل ځان باندې نورو له ترجیح ورکوي باوجود له دې چې ورکول باوجود له دې چې دوی په خپله تنګۍ سره مخ وو. نو څوک چې د خپل د نفس د خصاصت نه بچ کړی شو نو همدغه خلک دي چې کامیابېږي به. حضرت انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې یو ځل ویښته خریلي وو نو حضرت ابوطلحه وړاندې تن و چې د هغوی ویښتو نه څه ویښته اخیستي وو. حضرت انس بن مالک بیانوي چې حضرت ابوطلحه حضرت ام سلمې ته وی چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اواز اورېدلی دی کمزوري ده پکې او زه ما ته داسې معلومیږي چې اوږې دي نو تاسو سره څه خوراک لږ شته. نو مسلم وی چې او دی وی او د اوربشو د اوړو نه جوړې څو روټۍ وی راوړې او بیا وی یوه کپړه کې هغه اوښتې او په یوه کناره کې وي زما لاس کې راکړې او د هغه کپړې څه برخه زما په بدن تاوه کړه او بیا هغوی زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ولېږلم. وایي زه ما چې هغه یوړې نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم جومات کې وو او څه کسان هم هغوی سره وایي زه هغې سره ودرېدم او رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته چا رالېږلې نو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ابوطلحه ته حضرت انس ته وویل چې ابوطلحه ته رالېږلې نو ما ورته اوجې وایي ته تا له څه خوراک لږ درکړي دي نو یې ورته اوجې نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغو خلکو ته چې هغې سره وو ورته چې راپاڅئ او هغه روټۍ اخیستو نه په ځای راخیستو په ځای هغوی هغه کسان هم ځان سره کړه او زه هغوی نه مخکې روان وم او ابوطلحه ته چې ورسېدم نو هغوی ته مې وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دلته را روان دی. نو ام سلیم ته حضرت ابوطلحه وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلک راوسته موږ سره خو دومره روټۍ نه شي چې هغوی باندې وخورو یو څو روټۍ دي نو هغه هم لېږلي دي هغه واپس را روانې دي. نو هغوی وویل چې خدای او د هغه رسول ښه خبر دی. نو بیا حضرت ابوطلحه راغله او رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو. هغوی زر لاړه د کور نه حضرت
انس نه مخکې ورسېده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم راغله، ابوطلحه هغوی سره وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مسلم چې څه تاسو سره دي هغه راوړه. نو یا روټۍ راوړئ. نو هغوی ورته وفرمایل چې دا ماتې که ټوکړې که. نو هغوی هغه روټۍ ماته که او غوړي هم پکې د سالن په طور هغې ته وړاندې کړه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه روټو باندې دعا وکړه چې کومه دعا هغوی خدای غوښته چې هغوی دې وکړي. او بیا هغوی وفرمایل چې 10 کسانو ته دې د ده نه راتلو اجازه ورکړه. بیا هغوی خلکو دومره وخوړه چې هغوی ماړه شو. بیا هغوی بهر لاړل. بیا هغوی وفرمایل چې 10 نور کسانو ته اجازه ورکړه. بیا هغوی هم راغله او هغوی هم ماړه شو، واپس لاړل. بیا هغوی نورو 10 کسانو ته وویل چې هغوی له هم اجازه ورکړل شي. بیا هغوی هم راغله، هغوی هم بهر لاړل. او بیا هغوی فرمایل چې نور 10 کسانو له اجازه ورکړه. او بیا هغوی وخوړه تر دې چې هغوی ښه ماړه شو، بهر لاړه. نو هغه ټولو خلکو بیا روټۍ خوړلې وه، ښه په مړه ګېډه خوړلې وه، د 80 یا 80 کسانو. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دعا د برکتونو ذکر ملاویږي. دا هغه روایت دی. حضرت انس بن مالک بیانوي چې ابوطلحه په مدینه کې د ټولو انصارو نه زیات د کجورو باغونه لرل او هغوی ته د ټولو نه زیات د برها باغ و ګران چې د جومات ته مخې ته و. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم بل ته راتله او د هغه ځای چې کومې صفا سترو اوبه وې هغه بس کړلی. حضرت انس فرمایي چې کله دا آیت نازل شو چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چې نیکي به بیخي بیا نه مومئ تر څو چې تاسو هغه څیزونه نه خرڅ نه کوئ چې تاسو ورسره مینه کوئ. نو حضرت ابوطلحه ودرېد او دا وویل چې یا رسول الله، خدای پاک فرمایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چې تاسو به د نیکي تر هغې بیا نه مومئ تر څو چې هغه څیزونه خرڅ نه کړئ چې ورسره تاسو مینه کوئ. نو زما په جایداد کې د ټولو نه زیات ګران په ما باندې د برها د باغ دی او هغه د خدای پاک لپاره زه صدقه کوم. امید لرم چې د خدای پاک په دربار کې به دا نیکي زما قبلیږي او د ذخیرې په طور به وي. نو تاسو چې چېرته خدای پاک تاسو پوهې کې ملته تاسو دا خرڅ کړئ. نو هغوی ورته وفرمیل، رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې شاباش، دا فایده ورکوونکی مال دی، یا دا فرمایل چې همیشه پاتې کېدونکی مال دی. او هغوی وفرمیل چې تا وویلې ما واورېد او زه دا مناسبه ګڼم چې ته دا باغ خپل چې کوم څه خپلوان دي، جفت خلک دي، وایي کې ته دا تقسیم کړې. نو ابوطلحه وویل چې یا رسول الله، زه ستاسو د حکم په تعمیل کې به همداسې وکړم. نو هغوی دا باغ بیا په خپلو د جفو خلکو د خپلو د تره زامنو تر منځ تقسیم کړو. او د ابوطلحه دا اعزاز هم حاصل دی چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو لور په وفات د هغوی په حکم باندې د هغوی په قبر کې ورکوز شوي وو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لور ناش مبارکې قبر ته کوز کړی وو. حضرت انس بن مالک بیانوي چې یو ځل د مدینې خلک ناڅاپي ناقلاره شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوطلحه په اس باندې سور چې ورو روانو یا رفتار ډېر کم و چې هغوی واپس شو. نو ورته وفرمیل چې ابوطلحه، ما خو ستا د اس لیدلی چې ډېر تیز ګرځي، او دې نه پس د هغه اس په بچا مقابله نه شو کولی په رفتار کې. حضرت انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ سره به خبرې کولې او زما وړوکي ورور ته به په ټوکو کې دا وایي چې ابو عمر هغه نور تا سره څه وکړه، هغه نور څه وکړه. ابو عمر یوه مرغۍ پاللې وه، نور مرغۍ ته وایي. هغه مړه شو. نو هغوی ته ډېر زیات هغوی باندې خفه وو، خفګان ورته ډېر و د هغې د مرګ. نو هغوی ته به په ټوکو کې وي چې اوس خو هغه والوته یا مړه شوه. نو بهرحال د هغې په وجه به هغوی هغه ماشوم چېړلو. اکثر به داسې کېده چې د لمونځ وخت به او رسول کریم صلی الله علیه وسلم به زموږ کور کې وو او تاسو به
د بستره غوړولو حکم ورکو چې کوم باندې به هغوی ناست وو، بیا به موږ هغه وغوړولو او صفا کولو به، نو بیا به هغوی مونځ لپاره ودرېده او موږ به هغوی پسې ودرېدو مونځ لپاره. حضرت انس بیانوي چې کله عبدالله بن ابوطلحه پیدا شو، د هغوی د ابوطلحه د زوی پیدایش خبره ده، نو د هغې د مور له طرفه ورور و، نو زه هغه مې واخیستو، رسول کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شوم، خپله ابا ځان نه چاپېره کړی و، هغوی خپل اوښ ته کول لګولو، نو هغوی ورته وفرمیل چې تا سره کجورې شته؟ نو ما ورته عرض وکړو چې اوجي. نو هغوی یا کجورې ما د هغوی په خدمت کې وړاندې کړې، نو هغوی په خولې کې واچولې، هغه یې ښه وکرپولې او بیا یې د ماشوم خوله کولاوه کړه او هغه یې د ماشوم په خوله کې واچولې، نو ماشوم هغه چوپل شروع کړې. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د انصارو کجورو سره مینه یعنې د ماشوم هم خوښه شوه او بیا هغې د هغې ماشوم نام عبدالله ایښی و. حضرت انس بن مالک بیانوي چې حضرت ابوطلحه زوی بیمار و او هغوی بهر لاړو، نو بهر تللي وو، د ماشوم وفات شو. چې کله هغوی واپس راغله، نو ښځې نه یې تپوس وکړو چې زوی مې څنګه دی؟ نو هغوی ورته وویل چې مخکې نه زیات په سکون دی. بیا ورله روټۍ ورکړه او هغوی وخوړه او بیا شپه تېره شوه، بیا ورته وویل چې د ماشوم وفات شوی دی او دا ورشه ښخ کړه. نو سحر حضرت ابوطلحه دا خبره رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض کړې وه، نو هغې ورله دعا ورکړه، د اولاد دعا ورته وکړه او بیا هغې کره زوی پیدا شو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه دا واقعه داسې بیانوي چې مؤمن لپاره د ژوند قرباني وړاندې کول هم په حقیقت کې هېڅ حیثیت نه لري او هغې فرمایي چې د غالب باره کې خلک بحثونه کوي چې هغه به شراب څښل یا نه به څښل، وایي هغې زموږ لرې خپلوان دي او ما د خپلو نیاګانو د تروریانو نه اورېدلي دي چې هغې به شراب څښل او داسې تن چې هغه شراب به څښل، هغه به هم دا وي چې جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی که ژوند هم قربان کو نو خو راکړی مو هغه و. نو رښتیا خبره خو دا چې حق هم پوره نه کو، حق هم پوره نه کو د قربانۍ، یعنی که موږ د خدای پاک په لاره کې که ژوند هم قربان کړو، نو دې کې سلوه خبره د ژوند خو هغه راکړی دی. نو د خدای پاک د حکم په تعمیل کې که یو تن ژوند هم قربان کړي، نو هغه سلوه قرباني نه کوي، ځکه چې ژوند خو د هغه څیز دی او چاته چې امانت واپس کړي دا سلوه قرباني نه وي. او بیا فرمایي چې په حدیث کې د یو صحابي کیسه راځي، د ام سلیم واقع ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې خاوند د اسلام له خدمت لپاره چېرته بهر لېږلی و، د هغې ماشوم بیمار و او د خپل د ماشوم د بیمارۍ په قدرتي ډول هغوی ته فکر و چې کله هغې واپس راغله، د هغې په خیراتګاه کې د هغې ماشوم وفات شوی و او مور د خپل هغه مړ ماشوم باندې کپړه اچولې وه او ویې لمبلو، صفا سوتره شو او خوشبو یې ولګوله او ډېره په حوصله د خپل خاوند استقبال وکړو. چې کله هغې کور ته راغله، نو راتلو سره یې سوال وکړو چې د ماشوم څه حال دی؟ هغې ورله جواب ورکړو چې بلکل په ارام دی او بیا هغې روټۍ وخوړه او په تسلی په ارام سملاسته او د زوجیت تعلقات یې پوره کړو. چې کله هغې د خپلې ښځې سره میلاو شو، نو ښځې ورته بیا وویل چې زه تاسو نه یوه خبره تپوس کول غواړم. نو خاوند ورته وویل چې څه دي؟ نو هغې ورته وویل چې که یو تن تاسو سره امانت کښېږدي او څه موده پس هغه واپس اخیستل غواړي، نو آیا بیا هغه ته دغه څیز واپس کول پکار دی که نه؟ نو هغې ورته وویل چې کم عقل به داسې چې امانت به نه واپس کوي. نو ښځې ورته وویل چې آخر څه افسوس خو به ورته کېږي چې زه امانت واپس کوم. نو هغې ورله جواب ورکړ چې افسوس د څه خبرې، هغه څیز خو زموږ و نه، نو که واپس کړي ورته نو څه افسوس به د هغې کېدی شي. نو ښځې ورته وویل چې ښه خبره دا چې زموږ ماشوم چې د خدای پاک یو امانت و، هغه خدای پاک موږ نه واپس واخیستو. او حضور فرمایي چې دغه حوصله وه چې دغه وخت ښځو کې وه. نو ژوند قربانول خو هېڅ څیز نه دی، خاص طور باندې د مؤمن لپاره خو دا یو معمولي خبرې. او بیا چې کوم مخکې حدیث بیان شوی د هغې مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا ورته وکړه او بیا د هغوی ماشومان شوي وو، زوی شوی وو او بیا خدای پاک دومره بښنه وي ورباندې چې د انصارو د یو تن دا روایت دی چې ما د حضرت ابوطلحه 9 زامن لیدلي وو، دا ټول د قرآن قاریان وو. عاصم اول بیانوي چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم یوه پیاله حضرت انس سره لیدلې وه او هغه لږه پکې چاند راغلی و.
نو حضرت انس هغه په سپینو زرو سم کړی و او دا یوه ښه د لرګي لویه پیاله وه. وی ما حضرت انس وایي چې ما په دغه پیاله کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر ځله اوبه ورکړي دي. او ابي سیرین وایي چې ما هغه پیاله د اوسپنې په تار جوړه شوې وه. او حضرت انس اراده کړې وه چې د دې په ځای سره زر یا سپین زر ولګوي، خو حضرت ابوطلحه هغې ته ویلي چې څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم جوړه کړې ده، په دې کې به بیخي به څه تبدیلي نه کړي. نو بیا هغوی خپله اراده پرېښې وه. حضرت انس بن مالک بیانوي چې ما حضرت ابوطلحه انصاري، حضرت ابو عبیده بن الجراح، حضرت ابی بن کعب ما د کجورو شراب ورباندې څکو چې په دې کې یو تن راغلو او خبره راوړه چې شراب حرام کړی شو. نو حضرت ابوطلحه چې څنګه دا خبر واورېد نو دا وویل چې انسه دا منګي مات کړه. نو حضرت انس وایي چې بیا ما دا په یو کاڼي د چې کوم د منګو هغه لاندینۍ برخې وې هغې باندې مې والي وو کاڼي، هغه مې مات کړي وو. حضرت انس بیانوي چې کله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو مدینې کې یو تن چې لعنت به جوړولو او یو هغه چې سیده قبر به جوړولو. او صحابه وایي چې موږ خپل د رب نه استخاره کوو، هغه دواړه ته اواز کوو چې څوک هم چې بیا وروسته راغلو نو هغه به موږ پرېږدو، یعنې څوک چې مخکې راغلو نو هغه نه به کار اخلو. نو دواړو طرف ته پیغام واستولی شو. نو چا به چې لحد جوړولو هغه مخکې راغلو نو بیا صحابه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لحد جوړ کړو. او د دې په شرح کې لیکلی شوي دي چې چا چې دا لحد جوړولو نو هغه حضرت ابوطلحه و. او سیده قبر جوړونکي حضرت ابو عبیده بن الجراح و. دا حضور فرمایي چې دې مکمل ذکر و. حضور فرمایي چې زه یو مختصر ذکر د مرحوم کومه، د دې جنازه به هم کوو. د لمونځ نه پس د مکرم بابا محمد لطیف صاحب امرتسري چې د حضرت میاں نور محمد صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي زوی، دا د دوی وفات شوی دی په 26 جنوري 2020 په ربوه کې دوی وفات شوي دي 90 کال عمر کې. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی وو او دوی د سلسلې چې کوم معروف مبلغ دی محترم مولانا محمد صدیق امرتسري دغې کشر ورور وو. د دوی والد میاں نور محمد صاحب د مسیح اسلام صحابي وو او هغوی ځوانۍ کې حضرت مسیح ثاني په خدمت کې بابو لطیف صاحب بوتلی وو او په ځوانۍ کې هغوی دې وقف لپاره وړاندې کړي وو. او هغوی ورته وی چې ستاسو دوه زامن دي، یو زوی مربي دی او واقف زندگی دی، نو دا هم ټول عمر د واقف زندگی په شان کار کوي. نو هغوی هم د وقف په شان کار کړی وو او تر 4.5 کاله پورې دوی د ریلوې په محکمه کې د کلرک په طور د نوکرۍ نه پس په اکتوبر کال 1952 کې د سلسلې د کارکوونکي په طور د خدمت لپاره ځان وړاندې کړی وو. د سلسلې د خدمت توفیق دوی ته ترلاسه شوی. په کال 1952 کې د دې ابتدایي تقرر په بیت المال کې شوی، بیا په کال 1954 کې د الفضل دفتر کې او بیا په 1961 کې د دوی ډیوټي د پرایویټ سیکرټري مقرر په طور شوی وو. او د حضرت خلیفة المسیح ثاني د خلافت د دور آخري 3 کالو کې دوی د پرایویټ سیکرټري په دفتر کې او بیا د خلیفة المسیح ثالث په دور کې او بیا د خلیفة المسیح رابع د هجرت نه پس دلته هم د پرایویټ سیکرټري په دفتر کې دوی کار کولو. تر 2014 پورې دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی دلته. او بیا په کال 1915 کې دوی ته د اسسټنټ پرایویټ سیکرټري خدمت ورکړی شوی و او ډېر په خوشوصیبه دوی خپل فرایض ترسره کول. او د دوی د خدمت ټوله موده 2 کاله جوړیږي چې پکې تقریبا 53 کالو پورې دوی د پرایویټ سیکرټري په دفتر کې په مختلفو حیثیتو کې دوی ته د خدمت توفیق ملاو شوی دی. کار ډېر ماهر وو، ډېر په سلیقه او ډېر په توجه به دوی کار کول او ورسره د دین د مطالعې شوق هم و. د سلسلې د کتابونو جوره مطالعه دوی لرله. د شورا د نظاماتو په سلسله کې دوی ته په خاص ډول د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی او
د خلافت ثالثه په دور کې بیا وروسته هم د پرایویټ سیکرټري په ذمه د مختلفو کارونو د ترسره کولو په سلسله کې د په بیه باندې د څیزونو اخیستو د خرڅولو په حواله هم دي ډېر په باریکۍ او ډېر په محنت د جماعت د مال دي د حفاظت خاص خیال به کولو څیزونه به اخیسته د پاکستان جوړېدو نه پس دلته دې ته د مرکز د حفاظت توفیق هم ترلاسه شوی او څه موده هلته هم پاتې و د دوی 5 لوڼې او یو زوی و د دوی د وفات نه یو څو ورځې مخکې د دوی لور هم وفات شوی وه چې ظریف احمد قبر صاحب چې د دې یو زوی مربي دی د دې اهلیه ده او په لندن کې دي 3 لوڼه او یو زوی عتیق احمد هم دلته کار کوي د پرایویټ سیکرټري دفتر کې کار کوونکي دي رانا مبارک صاحب هغوی وایي چې 22 کاله ما دې سره کار کړی دی او تر اوږده موده پورې د مجلس مشاورت په انتظاماتو کې هم دوی ډېر دفتري کار دوی هم یوازې کولو دا به وي چې نصیحت به کولو چې کله د دنیوي څه مشکلات او پریشانۍ راشي نو دعا سره سره په خپلو دفتري کارونو کې زیات مصروفه شي نو خدای په پریشانۍ لرې کړي که کارکوونکو نه به څه غلطي هم وشوه نو ډېر په مینه به هغوی پوهول او نورو کارکوونکو حضور فرمایي دا لیکلي دي چې دوی ډېر په محنت به کار کولو د کارکوونکو به دوی رهنمایي کوله د انجمن په قواعدو دوی ډېر عبور لرلو خط ډېر ښه و لفظونو انتخاب هم ډېر ښه کولو او کله هم چې څه نوی کلمه خاصو نه مخکې به بسم الله لیکلو بیا به کار شروع کولو او د دفتر د راتلو وخت به ډېر پابند وو او دا نه چې دفتر نه به واپس هم دا نه چې وخت ختم شو دفتر نه به لاړم بلکې تر څو به چې کار نه ختمېدو دوی به هملته ناست وو او ځینې وخت به ټوله شپه هملته ناست وو په بله ورځ بیا سهار دوی کور ته تله وایي ما همدا لیدلي چې په مختلفو وختونو کې چې کله زه هم برابر یم چې ډېر په محنت به دوی دفتر ته راتله او ماښام په وخت هم به دوی دفتر نه را روان وو لمونځ په وخت هم دوی هملته نه را روان وو او ځینې وخت د سهار وخت نه دوی هملته نه را روان وو ډېر په محنت به دوی کار کولو وایي چېرې به هم دا پروا نه کوله چې کور ته تلل دي یا وخت ختم شوی دی د دفتر اصل غرض دا و چې کار دې وشي د جومات کار به کوو او یو خصوصیت دا هم د دوی چې ډېر لوی خصوصیت چې چا سره به څه معامله باندې به څه خبرې نه کولې باز به نه کولو او کم خدمم چې ونه هغه به په راز کې ساتلو همدغه شان په کال 1904 ناصر سید صاحب لیکلي دي چې کله خلیفه مسیح ثالث اسلام آباد کې کامل اسمبلۍ ته وړاندې شو نو دوی هلته د پرایویټ سیکرټري په عملې په تور هلته و د دفتري کارونو علاوه به دوی د نورو مدد به هم کولو کارکوونکو سره به یو ځای به دوی لوښي مینځل غرض دا چې بې نفسه انسان خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی درجې دې اوچتې کړي او د دوی اولاد ته دې هم او نسل کې دې هم د دوی په نیکو دې قایم کړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر